بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. پروګرام ستاسو غږ سره ستاسو کوربه عدنان خان ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده د پروګرام کې مونږه ستاسو مسلې، ستاسو د علاقې، ستاسو د تحصیل، ستاسو د ضلعې او ستاسو د کلو مسلې چې دي هغه په د مشرق ټي وي په شیشه باندې راوړو او ستاسو اعلی چارواکو، ستاسو ضلعي انتظامیې او ستاسو حکومتي چارواکو ته رسو چې دغه شان دا مسلې حل کړي شي. کتونکو دغه سلسله زموږ هر هفته روانه هفته چې نن کم پروګرام دی په دې کې مونږ چې کومې مسلې دي هغه به وړاندې کوو. نو د پروګرام لومبۍ برخه کې به مونږ ځو د جنوبي وزیرستان چې کومه ګیټ وی دا کومه ضلع ده ټانک طرف ته چې د هغه ځای خلک چې دی په دې جدید دور کې په دې 21مه پیړۍ کې د اوبو د څښلو د اوبو غوندې د بنیادي سهولت نه محرومه دي، هغوی ته د څښلو صفا اوبه نه میلاویږي. کتونکو د پروګرام په دویمه برخه کې به ځو سوات طرف ته چې کومه د سیلګریزې سیمه ده او ډېره زیاته ښایسته سیمه ده، په نه صرف په پاکستان کې بلکې په دنیا کې په خپل ښایست کې هغه مشهوره ده. د نړۍ د بېلابېلو ملکونو نه خلک چې دی هلته سیلګرۍ لپاره راځي او د دغې ښایسته نظارو نه خوندونه اخلي. خو د هغه ځای څه مسلې دي، سیلګرو ته کومې ستونزې پیښې دي، د هغې په حواله به خبره اترې د پروګرام په دویمه برخه کې کوو. کتونکو د پروګرام په دې دریمه برخه کې به بیا مونږ ځو د سیلګریزې سیمې د بره دیر چې کومه کومراټ سیمه ده. تاسو ته څنګه پته ده کومراټ د پاکستان او په ټولو دنیا کې په ښایست کې خپل یو ځانګړی مقام لري، بلکې په ښایست کې ثاني نه لري. دومره ښایسته دغه سیمه ده د دغې کومراټ سیمې دنګ دنګ غرونه او د صفا اوبه، یخې چینې او د شینکۍ چې دی دا په ټوله دنیا کې مشهور دی. خو بل خوا که وګورو دغه سیلګریزه سیمه چې ده هغه هم د یو شمېر ستونزو سره مخ ده. سیلګرو ته پکې هم ډېر زیات مشکلات دي، کوم چې ځایي وګړي دي د هغه ځای ځایي اوسېدونکي دي هغې ته هم ډېر زیات مشکلات دي. نو په دې اړه به هم خبرې اترې کوو. کتونکو لاول ځو ټانک طرف ته چې د ټانک ولس د بنیادي چې کوم اوبه دي، اوبه داسې یو انساني ضرورت دی چې د اوبو نه بغیر د ژوند تصور هم ممکن نه دی. چې کوم ځای اوبه نه وي او د څښلو اوبه نه وي نو هلته انسان ژوند نشي کولی. انسان څه چې هلته ځناور او ونې بوټي هم نشي پاتې کېدی. لاول ځو ټانک طرف ته چې د هغه ځای خلک د کومو ستونزو سره مخ دي او د اوبو دا مسله ولې نه حل کېږي او د کم وخت نه دا مسله روانه ده. نو تاسو لاول وګورئ دا رپورټ او بیا راځو په دې باندې خبرې اترې کوو. السلام علیکم. هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ خوشحاله یو. ستاسو غږ پروګرام سره زه یم ایوب بیټنی. ګرانو کتونکو دا وخت موږ ټانک سره نږدې سیمه تالابو کښې ولاړ یو. دا تاسو کتلی شو دغه تالابونه چې دي دغه نه د ټانک ښار ته د څښلو اوبو سپلای کېږي. په ټانک کښې د څښلو اوبو ستونزه چې ده هغه ډېره وخته راسره روان ده. دلته ډېر حکومتونه راغله خو تر دې مهاله پورې د څښلو اوبو دغه ستونزه حل نه شوه. که دومره آبادي نه ده، تقریبا 6 لکه آبادي ده ټوټل. او بل خوا که وکتلی شي نو که ښار وګوري ورسره آس پاس سیمې وګوري نو دوی ته د څښنو اوبو یعنې چې کوم ولس پروت ته هغو ته د څښنو اوبو ډېر زیات تکلیف وي. اکثره خلک په پیسو باندې اوبه وړي او ځینې داسې دي چې دا تالابونه چې کوم دي دا ټانک ضامنه اوبه رادرومي چې کله هلته جنوبي وزیرستان ورسره نور چې کوم غرونه دي د هغو نه اوبه راوځي او دا چې کله بارانونه وشي نو دا اوبه بیا خړې چې کومه ناله ده په نالې باندې رادرومي نو دا اوبه خړې سي دغه تالابو ته راشي دلته سټور کېږي. خو هغې باوجود خړې اوبه رادرومي ټانک ښار ته او ټانک چې ښار کښې کوم میشت خلک ته هغه دا خړې اوبه څښي. بل خوا که وکتلی شي نو د ټانک چې کوم کورو ته پایپلاین تللی ده د انګریز له وخت نه چې کوم پایپلاین ده هغه پایپلاین ده تر اوسه پورې څه بدل شوی نه ده. په کروڑو او په ارباو روپۍ راغلي دي خو هغې باوجود د ټانک د اوبو څښلو اوبو ستونزه تر دې وخته پورې حل نه شوه. نورې خبرې به دلته موږ سره د ټانک ولس ولاړ ده هغوی سره به خبرې کوو چې د ټانک چې کوم ښار ده ورسره آس پاس کلي خلک دي هغوی ته د څښنو اوبو څومره تکلیف ده. تاسو دوره وکړه ټانک اوبه مو وکتلې، ځان مې تالابونه مو وکتل د موږ چې کوم ټانک تالابو اوبه دي. موږ چې کله نه د ټانک اباسوی ده د انګریز د وخت نه هغه وخت نه واخله د اوسه پورې چې کوم کار انګریز کړی دی هغه تالابونه دي هغه اوبه سټور کېږي هغه اوبه په هغه په پوښې په ټانک ته رادرومي. د اوسه پورې انګریز نه بعد اوسه پورې د پاکستان حکومت د صوبې KPK حکومت هیڅ کار په دې نه دی کړی. اوس تاسو تالابونه خپل وکتل چې تالابونه د خټو ډک دي، د لوښې ډک ولاړ دي، هیڅ صفایي بندوبست نشته. هر کال موږ ارو بلکې ارونه ګورو چې NGOs یا بلې محکمې 90 لک کروڑ روپۍ صفایي پر صرف ورکوي کوي TMO ته. نو TMO هغه کار نه کوي، هغه صفایي نه ده سوې نه کوي، یا پیسې بس وخوري لګیا دي. او د اوسه پورې نن ورځې پورې د چې موږ پیدا سوي د نن ورځې پورې د ټانک د اوبو مسله حل نه سوه. او ټانک سیټي مطلب کم سیټي د وزیر آباد، ایلی آباد دا ټول سیټي ده.
نن ورځې پورې ماته نه یادېږي چې په الیاباد چې په نلکې شوبه راغلي یا وزیر آباد چې په نلکې شوبه راغلي ټوټل ټینکۍ استعمالېږي په ټینکۍ باندې سپلای کېږي صرف او صرف تنګ بازار باندې اوبه چې کله کله هغه چې کله اوبه راخلاصې کړي رپرېږدي دوی خرچول نه زیاتې سي اول خو دلته اوبه خرچوي لګیا دي تحصیلداران ضلعي انتظامیه او ټي ایم او دا ټول په شمولویس دي د ټانک اوبه هلته خرچوي په مځکو باندې چې کله په دوره زیاتې سي بیا رپرېږدي خو هغه داسې اوبه چې هغه د شلو قابل نه دي لکه څرنګه تاسو خپل دغه حالات وکتل دغه علاقه مو وکتل طلبونه مو وکتل د ټانک د اوبو هیڅ نظام نشته هیڅ سیستم نشته د ټي ایم او ډپارټمنټ مکمل زیرو دی هیڅ اسه تنخواګانې اخلي تنخواګانې وځي ټي ایم او را درومي افسران را درومي پیسې اخلي ټانک نه په کروڑونو روپۍ یوړلې د صفایي په نام د اوبو په نام باندې د پایپ لاین په نام د نن ورځې پر د ماته ټانک ټي ایم او یا ټانک انتظامیه یا صوبایي یا وفاقي حکومت ثابته کی چې په ټانک شه موږ یو غز پیپ لګولای دا یا یو نلکه ټوټې موږ لګولای دا ټوټل درواغه داوی کوي ټول فندونه درمي خوري ټانک شه اوس 24 ټیوبل هم چلیږي په کاغذي کاروایی شه د ټي ایم او انډر د ضلع انتظامیه په انډر 24-25 ټیوبلونه چلیږي لګیا دي او ټانک ته یو ساس کې اوبه نسته ټانک چې خلک د اوبو له تند عمرې لګیا دي موږ هر هفته ټینکۍ اچو 1500 په 2000 یو ټینکۍ اچو چې کم ټیوبلونه راغلي وو کم ټیوبونه دلته راشي صوبایي حکومت ورکی یا بل ورکی دلته دیګ بل نسته ټاک مور پلار نسته اصل چې خبره ده چې دلته د اوبو مسله نن ځخه نه ده دا له سن صفر څخه د انګریز له دور څخه چې له ځامې څخه به دا اوبه راتلې او دغه ټک خلکو ته به ورکولې کېدې نو دغه د ټک د ځامې اوبه چې کومې وې دا به ډېره تر لرې لرې تلې خو چې آبادي زیاته شوه اوبو چې کوم هغه زیات څه نو اوس خبره داسې ده چې دلته اوبو هر ورځ کیلاتي هر ورځ دلته اوبو نشتوالی هر ورځ جلسې جلوسونه یي احتجاجونه یي هغه په دې چې دلته خلک د شن اوبه نه میندي ما د معلوماتو مطابق چې کومه دلته 25 ټوبویلونه دي هغه 25 ټوبویلونه داسې ټوبویلونه دي چې دا د کمیټۍ د میونسپل کمیټۍ په انډر شي دي هغې کښې ما د معلوماتو مطابق تقریباً په 25 ټوبویلو کښې 11 ټوبویلونه چې کم دي دا چالو دي او دا نور چې کم ټوبویلونه پاتې کېږي نو دا تقریباً 14 ټوبویلونه دا بند ولاړ دي خراب دي نو که چېرته دغسې وي چې دا 25 ټوبویلونه چالو سي نو په ټک کښې د اوبو مسله ختم کېږي خو خبره دا ده چې موږ نه پوهېږو چې دا د ضلع انتظامیه دا میونسپل کمیټۍ دا خلک دا مسله حل کوي نه که دا یې حل کولی دا چې دومره لویه غټه مسله نه ده خو دلته مصیبت دا ده چې کوم کس راځي هغه دا وایي چې یاره بس دا ټک داسې بې موره بې پلاره غوندې ضلع ده چې به دلته خوراک شراک کوه روانې د څوک یې پوښتنه نه کوي او دغسې خبره چې د ټک مور پلار نسته حالانکه دا داسې ضلع ده چې په د پښتونخوا کښې دا له جنوبي وزیرستان سره لګېدلې اخرنۍ ضلع ده دا د جنوبي وزیرستان ګیډوې ده دغه مرکز ده د تجارت دلته مصیبت دا ده چې نن هم خلک اوبو غوندې چې کوم شی ده له هغه څخه خلک محروم دي خلک په ریړیو کښې پیپې اخیستې پرایویټ چې کوم ټوبویلونه لګېدلي دي هغو څخه اوبه اخلي او د حکومت چې کومې ټوبویلونه دي هغه ما تاسو ته خبره وکړه چې 25 ټوبویلو کښې 11 ټوبویلونه چالو دي او دا 14 ټوبویلونه چې کوم دي دا وروره بند ولاړ دي نو که چېرته داسې مسله وي نو دا مسله نه حل کېږي موږ خو دا خبره کوو چې دلته یې پی ټي آی حکومت ده 7 کاله یې دغه حکومت کېږي پکار خدا وا چې په دغه اوبه کالو کښې دوی د دغې د ټک د اوبو مسله حل کړې وه خو ډېره د افسوس خبره ده چې تر ننه پورې د پی ټي آی حکومت دلته هېڅ قسم کار نه وکړی پاتې شوه د ایم این اے او ورسره ایم پی اے خبره موږ کوو چې دوی ته پکار دي چې دوی خو
له سن 70 څخه دغه را روان دي مفتی محمود صاحب بیا فضل الرحمان صاحب بیا طور رحمان صاحب بیا پسې تیر سا اوسې اسد محمود دا اسد محمود سره دا ایم پی اے محمود دا نو دا دغه شي ته چې سوچ وکړي نو پکار و چې دغه ټک نه خو دوی پیرس جوړ کړی وی دغه ټک خلکو دومره وار ته دوی ته ووټونه ورکړي دي او وروره دا پاس کړي دي اسمبلیو ته رسولي دي نو بدبختی د دغه ټک د عوام دغه دا چې بیا دغه خلک له دغه اوبو غوندې یو داسې سہولت چې اوبو سره خو ژوند ده نو دغه څخه محرومه پاتې دي نو موږ دا یو خبره کوو دا د ټک ټي ایم او ته دا خبره کوو د ټک ډي سي صاحب ته دغه خبره کوو چې تاسو مهرباني وکړو دغه باندې چرته سوچ وکړو غور وکړو دغه کوشش وکړو چې د خلکو ته د څن اوبه میلاو سي پاتې سوا د ځامې د صفایي خبره د تالابونو 80 لک روپۍ 80 لک روپۍ 2010 چې لا په دغه باندې ولګېدې صفایي باندې او چې اوس ورسې اوس هغه له ګندونو له خټو څخه ډک دي نو موږ دا خبره کوو چې د دغو صفایي دی وسي او داسې کار دی وسي چې دا اوبه چېرته محفوظ را روانې هلته پکښې مشې لمبېږي هلته پکښې غواګانې لمبېږي هلته پکښې انسانان لمبېږي هغه اوبه موږ ته را روانې دغه ټک خلک یې شو حاجي محمد قذافي ماسید د مشرق ټي وي ستاسو غږ پروګرام زه مشکور یم شکریا ادا کوم چې دو د ټانک په هر مسلې باندې پروګرامونه کوي نن لکه څنګه تاسو د اوبو پروګرام شروع کړی ده تاسو وکتل چې د تالابونو د بورینګونو په ټینکیو اوبه خرڅېږي او د ټانک عوام ته اوبه نشته لکه څنګه تاسو سره زما ملګرو خبرې وکړې چې په ټانک کې تقریبا د 2 درجنو نه زیات بورینګونه دي چې په دې کې لا 7 سټارټ دي او دا نور ټول بند دي او چې دا څومره بند دي په دې باندې تیر تحصیل حکومت هم مطلب دی چې په کروڑو روپو فنډونه وباسل خو بورینګونه تر اوسه پورې سټارټ نه شول او چې دا کوم بورینګونه نور دي دغه مخصوص خلکو ته د پارټۍ په سیاسي بیس باندې میلاو شوي دي هغه د 2 کورو پورې محدود دي او عام ولس ته د هغې نه اوبه نه میلاویږي او که تاسو کتلی وي چې کومې د موږ ته د زومې اوبه راځي د تالابو سره چې کوم ډنډ ورته جوړ شوی دی هغه ډنډ کې میخې خرې او سپي او دا خلک په دې ګرمۍ کې پکې لامبي نو دغه اوبه په تالابو ته راځي او دغه د انګریز وخت نه چې کوم پیپونه لګېدلي دي هغې کې زنګ لګېدلی دی هغې کې دا موږ سیټي ته اوبه راځي تر نن تاریخه پورې د موږ سره ډېره زیاته ناانصافي او بدقسمتي چې زموږ په یو داسې سایډ کې پراته یو چې که تاسو چېرته د بنو نه مخکې د کارک د کوهاټ د پېښور طرف ته ووځئ نو ضلع ټانک څوک پیژني هم نه که چا نه تپوس وکړي نو د هغه څوک پیژني هم نه او دومره بدقسمتي موږ دومره بیکورډ ایریا کې پراته یو چې د صوبې څومره سزایافته افسر دی هغه ټانک ته راځي هغه 2 ټانک ته راواستوي نو موږ د وخت د حکومت نه مطالبه کوو پر زور اپیل کوو چې د اوبو مسلې باندې 2 ایکشن واخلي چې د کومو 80 لک روپۍ د تالابو د صفایي په نامه باندې 2 ایستلي دي د هغې د تحقیقات وشي ځکه چې د 2010 نه پس د ټانک دغه د اوبو تالابونو صفایي نه ده شوې او موږ ته چې کومې اوبه راځي هغه د څکلو نه د کتلو قابل هم نه دي نو موږ د حکومت نه پر زور مطالبه کوو چې دا کوم بورینګونه دي د دغه د تحقیقات وشي دا د فیلفور چالو شي ځکه چې نن که ته وګورې زموږ د ضلع ټانک سیټي د وزیر آباد او الهی آباد خلکو په ټینکو کې په خپلو پیسو باندې اوبه اچوي وزیر آباد کې چې کومه ټینکه جوړه شوې ده تر نن تاریخه پر هغې ته یو څاڅکی اوبه نه دي تللی هغه هم بند ولاړه ده دا د فیلفور روانه کړي دې ته د اوبه خلاصې کړي چې د عوام د دې مصیبت د عذاب نه خلاص شي او موږ د ډي سي صاحب نه هم دا پر زور مطالبه کوو چې ډي سي صاحب د خدای دپاره د ولس باندې لږ رحم وکړه لږ د خپل دفتر نه د AC کامرې نه راووځه د ولس حال وګوره د اوبو مسله وګوره د بورینګو دوره وکړه چې کوم بورینګونه بند دي دا په څه وجه بند دي دغه فیلفور چالو کړه چې دغه اوبو مسله چې کومه د ولس مسله ده چې دغه فیلفور حل شي که چېرته هم دغسې ونه شي لکه څنګه تاسو مخکې کتلی دي چې موږ احتجاجو ته مجبور یو مخکې مو حق کړي دي مزید بیا حق کوو او دې نه پس به مونږ د ډي سي دفتر د MNA د MPA کورو مخکې درنه ورکړو
اجي تاسو دلته ځای ولس خبرې واورېدې د دوی وینا وه چې نن هم موږ په دغه جدید دور کښې صفا څښلو اوبو نه محرومه یو او چې کومې د ټانک خړې اوبه دي ټانک زامې هغو څښلو باندې مجبوره یي. دوی دا خبره وکړه چې دلته په درجنو ټوبیلونه دي خو هغه هم بند پراته دي. دوی انتظامیه او صوبایي حکومت نه د دغې ستونزې حل کولو مطالبه وکړه او ویل چې که چیرې دغه مطالبه حل نه شوه نو موږ به په احتجاج لاس پورې کړو. نو ما ایوب بیټني ته تر بله پروګرامه کتونکو د ټانک د سکلو د اوبو مسله تاسو وکتله چې په ټانک کې دا کم تالابونه تاسو وکتل چې دغه کې د اوبه جمع کیږي او بیا دغه د سکلو دپاره چې کم دی خلکو ته فراهم کیږي او دغه د ټانک ولس چې دی هغه په دې ګندس اوبو سکلو باندې مجبوره دی. بل خوا تاسو وکتل چې ټانک کې چې کم ټیوبویل دي 15 ټیوبویل کم زموږ دغه هغه ځایي خلکو وویل چې 15 ټیوبویل دي خو په هغې کې 11 بحال دي او دا 14 چې کم ټیوبویل دي هغه بندې پرتې دي. نو 14 ټیوبویل چې بندې دي دا یقینا د انتظامیه ذمهواري ده چې دغه ټیوبویلې بحال کړي. خو بل خوا که وګورو د تیرو 3 کالونو په دې سیمه کې هیڅ ترقیاتي کار نه دی شوی د اوبو په حواله باندې. کم چې انګریزانو کم پیپونه لګولي دي زنګ شوي پیپونه دي کم انتظام چې هغوی کړی دی کم تالابونه چې هغوی جوړ کړي دي هم هغه روان دي هم هغه خبرې دي او هم هغه زنګ شوي پیپونو کې خلکو ته هغه ګنده اوبه میلاویږي. نو دا 21مه پیړۍ چې دا په دې کې چې کم خلک دي هغه د بنیادي د اوبو په رنګ د بنیادي سهولت نه محرومه دي. د انتظامیه څه ذمهواري ده هغه خو تاسو وکتل چې یاره انتظامیه له دا پکار دی چې په کروړونو په اربونو روپو فنډونه راځي د دې اوبو په مد کې چې یاره د دې ځای خلکو ته اوبه میلاو شي. خو بیا هم هغه پونډونه هړپ کیږي خلک چې کم انتظامیه را کم چې ضلعي انتظامیه را کم چې ټي ایم او د هغه ځای خلک چې دي فنډونه راځي او هغوی چې دي په خپل بندربان کوي او خپلو کې تقسیموي خو د ولس د مسلو د حل کولو لپاره هیڅ قسمه ګام نه پورته کیږي. که موږ تاسو د خلکو ګیلې واورېدې چې یاره د 13 کالونه 3 کالونه پاکستان چې کله جوړ شوی دی نو دغه خلک چې دي زیاتره هر پیره چې دی د جمعیت علما اسلام ته دوی ووټ ورکړی دی ایم پی ای دی که ایم ان ای دی هغه د جمعیت علما اسلام پارټۍ نه راغلي دي. خو په دې د بنیادي ضرورت چې کومه مسله ده د اوبو د صفا څښلو اوبه چې دي په هغې باندې چا هم توجه نه ده ورکړې. د دې نه علاوه که اوس وګورو 13 کالونه په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی خو په دې 13 کاله کې هم په دغه ټانک ضلع کې او په ټانک سیمه کې چې د سکلو د اوبو څه تنظیم نه دی شوی. نو دا خلک چې ګیله لري چې یاره که تیر حکومتونو کار نه وکړی خو هغوی ته مونږ ووټ ورنکړو هغه چې دا پیره مونږ د هغوی چینج کړل نور خلک مو منتخب کړل. پاکستان تحریک انصاف چې دی د دې خلکو سره ډېرې زیاتې وعدې کړی وې چې یاره د صفا څښلو اوبه داسې نور سهولیات په ورکوو په چیک اینډ بیلنس په ساتو کم فنډونه چې راځي د هغې به جانچ پړتال کیږي او دا کرپشن او دا قسمه خبرې به ختمیږي کومې چې په 13 کالو 3 کالو کې جاري وي. خو بیا هم چې دی دغه ځای خلک چې دی د هغوی د بنیادي مسله چې دغه حل نه کړی شوه اوبه چې دي کمې د څښلو اوبه دي نو دا خو داسې ضرورت دی چې لکه د دې انتظامي دا ذمهواري ده د دې حکومت دا ذمهواري ده چې په دې دور کې چې تاسو د اوبو غوندې سهولت خلکو ته نشئ ورکولی نو دې نه زه به دا ووایم چې دوی له خپل ځان ته سوچ کول پکار دی چې یاره مونږ د دې خلکو نه ووټ غواړو د دې خلکو نمایندګان یو نو مونږ به په کومه سترګو دې خلکو ته مخامخ کیږو بیا به راځو د دې خلکو نه به ووټ غواړو چې مونږ 15 کاله حکومت کې تیر کو او بیا هم د دې خلکو مسله حل نشي. د اوبو د څښلو اوبو غوندې بنیادي مسله مونږ حل نه کړی شوه نو بیا به په کومو سترګو ځي او دا خلک به ووټ غواړي. نو یقینا چې د انتظامیې لا او د منتخب نمایندګانو لا په دې خبره باندې سوچ کول پکار دی او زر تر زره د ټانک ولس دغه مسلې چې دي دغه حل کول پکار دي. دغه تالابونه چې کم دي د دې د صفایي تنظیم کول پکار دي. کم پایپونه چې لګېدلي دي زنګ شوي پایپونه د انګریزانو د وختونو انګریزانو یو نظام پرېښودی هغه تاسو د اوسه پورې په 3 کاله کې چا هم اپګریډ نه کو نه یې چاته پیپ لګو نه چاته تاسو واورېدل د خلکو ګیلې چې په چا نلکه هم نه ده لګولې. نو داسې قسمه چې کوم حکومتونه دي نو یقینا چې د ولس ګیله هم په ځای ده چې د څښلو اوبه کوم حکومت خلکو ته نشي ورکولی نو د هغوی به خامخا ګیله کوي خامخا به احتجاج کوي. نو کتونکو د احتجاج نه د بچ کېدو دپاره او د عوامي رد عمل نه بچ کېدو دپاره حکومت او انتظامیې له دا پکار دي چې دا مسله زر تر زره حل کړي. کتونکو اوس د پروګرام دویمه برخه کې به ځو سیلګریزې سیمې سوات طرف ته. سوات کې چې کوم دی تاسو ته څنګه پته ده چې دا ډېره د ښایسته سیمه ده او خلک چې دی په ګڼ شمېر کې سیلګرۍ ته راځي او د دغې نظارو نه خوندونه اخلي. خو هغه ځای کې کمې مسلې دي او کمې مسلې داسې دي چې هغه حل شوي دي او کمې حل طلب دي. په دې اړه به خبرې اترې کوو راځو د یو بریک نه پس.